سابقه سپیکر اسد قیصر صاحب د پارټۍ نه لاړو او کنه ډیرو ملګرو میسیجونه کول چې نوید بی اسد قیصر حوالې سره دا خبر راځي چې هغه هم د پی ټی آی چې کومه پارټي ده نو هغه پرېښوده د اوسه پورې چې کوم دی ملګرو نو د 30 نه زیات ایم پی اے ایم این اے یادیږي چې هغوی د پی ټی آی پارټۍ ته خیر آباد وویل په هغې کې پرونۍ ورځ د پی ټی آی چې کوم کارکنان دي نو د خوشحالۍ ورځ هم و د هغوی دپاره خو د خفګان ورځ هم و ځکه چې ډېر اهم کم ایم این اے دي او زاړه چې کوم کسان دي د پی ټی آی نو هغوی د پی ټی آی پارټۍ ته خیر آباد وویو د پرونۍ ورځې چې کوم اپډیټ دي نو هغه در سره نن شریک کومه خو ویډیو به د ملګرو سره شیر کوئ او په کمنټس کې به موږ سره خپله قیمتي رایې لازمي شریک کوئ راځو ملګرو د پرونۍ چې کوم ورځې اپډیټ دي هغه در سره نن شریک کومه دې سیټ کې تاسو ته ښکاري اولنی ډېر زیات اهم خبر دی پاک آرمی چې کوم کردار ادا کړی دی آی ایس آی چې کوم کردار ادا کړی دی نو ډېر بهترین کردار دی تاسو کتلی شئ چې کالعدم تنظیم کا بڑا دہشت گرد گلزار امام شمبے کیسے گرفتار ہوا دا چې کوم د کل عدم تنظیم یو ډیر غټ دهشتګردو نو هغه پرون آی ایس آی او زمونږ پوځ چې کوم کردار دی نو د هغوی د اهم کردار د وجې ملګرو هغه گرفتار شو او دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده ځکه ملګرو چې داسې قسم خلک د دې ملک نوم بدناموي او په دې ملک باندې دې خلکو د دهشتګرد نوم ایښی دی الحمدلله پاکستان پر امن ملک دی خو چې کله پکې داسې قسم خلک رامخې ته شي نو هغوی بیا دا ملک بدناموي خو بیا الحمدلله زمونږ پوځ زمونږ آی ایس آی د پاکستان الحمدلله په ټوله دنیا کې په 1 نمبر ده نو تاسو دې سیټ کې کتلی شئ چې گلزار شمبے کی گرفتاری آئی ایس آئی کے کلاسیکل انٹیلیجنس آپریشن کا نتیجہ ہے مہینوں پر محیط پلان کو 12 گھنٹوں میں پیشاورانہ انداز میں انجام تک پہنچایا ډیر زبردست کردار دی ملګرو او همدغه خلک نیول غواړي کم چې په دې ملک کې دهشتګردي خوړی او کم چې زمونږ د دغه پاک فوج زمونږ د پاک آرمی هغه مجاهدین هغوی پسې لګېدلي دي او هغوی سره داسې کردار ادا کوي چې هغوی شهیدان کوي پرون ملګرو د عمران خان او د هغه د کور والا بشرا بیبي د هغوی پیشي وه عمران خان خپله هم دغه تصدیق کړی چې 80% چې کم چانس دي نو هغه زما د ګرفتارۍ دي خو الحمدلله سم الحمدلله ملګرو هغه ته په 8 کیسونه دي نو په هغې کې هغه ته ضمانت میلاو شو د 8 جونه پورې بشرا بیبي ته هم ملګرو هغې ته هم ضمانت میلاو شو د عمران خان سره بیا د هغې نه بعد د هغه په نیب کې پیشي وه نو 3 غنټې چې کوم دي هغه د نیب په دفتر کې وو او د 3 غنټو نه بعد عمران خان چې کوم دی نو د نیب د دفتر نه هم لاړی په نیب دفتر کې څه چلو شو ملګرو هغوی چې کوم کیس دی د القادر ټرسٹ سیټ کې تاسو ته ښکاري 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس نیب کی عمران خان سے پوچھ گچھ نیب نے القادر یونیورسٹی کو ملنے والے تمام عطیات دینے والوں کا ریکارڈ مانگ لیا چې کوم ریکارډ و ملګرو نو هغې ته وغوښتو عمران خان ورته مخې ته کېښودو او د نیب د دفتر نه هم عمران خان لاړی څنګه چې عمران خان تیار تللی و د نیب دفتر ته هغه ریکارډونه ورله ورکړه نو تفتیش شروع دی ملګرو دغه ریکارډونه د عمران خان نه غواړي اوس راځو ملګرو د پی ټی آی چې کومه پارټي ده نو هغه چا پرېښوده نو دې سیټ کې تاسو ته ښکاري شیرین مزاری کو 5ویں بار گرفتار کر لیا گیا نو شیرین مزاری چې کوم دی هغه 15 پیرې گرفتاره شوه پرون چې کله هغه رها شوه ملګرو نو د هغې نه بعد هغه کانفرنس وکړو او یو څو مختصر خبرې وکړې او دا یې وویله چې ما پارټي پرېښوده بلکې پارټي نه د نن نه بعد سیاست ته هم زما خیر آباد بل طرف د ملګرو پیاز چوهان به تاسو پیژنئ چې دا هم د پی ټی آی یو ډېر سینیر کس و هغه هم د پی ټی آی چې کومه پارټي ده نو هغې ته خیر آباد وویو خو که دلته شیرین مزاري وګورئ ملګرو نو هغې مختصر یو 2-3 خبرې وکړې او هغې دا خبره وکړه چې زه سیاست هم پرېږدم یوازې د پی ټی آی پارټي نه خو که دلته ملګرو د پیاز چوهان خبرو ته تاسو وګورئ نو هغه چې کوم الزامات په عمران خان باندې ولګول نو دا ډیر زیات د خفګان مقام دی چې یو پارټي یو سړی پرېږدي نو هغه له بیا نه دي پکار چې هغه داسې قسم الفاظ مخې ته راوړي خو دا د خوشحالۍ خبره ده ملګرو ځکه د خوشحالۍ خبره ده چې کوم هغه خپل اوقات ښکاره کېدو والا خلک دی نو انشاءالله ولدي چې هغه خلک به اوس مخې ته راځي بل طرف د ملګرو کو تاسو وګورئ اسلام آباد هائی کورٹ کا شاہ محمود قریشی کو رها کرنے کا حکم پرون د شاہ محمود قریشی هغه چې کوم دی د هغه د رها کېدو ورځ وه او دا راتله چیرې کله هغه رها شي نو هغه به یو ډېر زیات اهم کانفرنس کوي
خو چې کله هغه رها شو ملګرو نو بیا ورته ګاډی ولاړو د پولیسو او هغوی اوچت کو. وجه څه ده ملګرو؟ اول خو په دې باندې لږ ځان پوهه کوي او ما لږ جواب راکوي ملګرو چې کله هم یو کس رها کیږي نو د هغه نه ګنټه دوه مخکې دغه بیان راځي چې پلانکې رها کیږي او هغه به یو نیوز کانفرنس کوي او هغه به خپلې خبرې مخې ته راوړي. خو چې کله د پارټۍ دغه کس ووایي چېرې زه د پی ټي آی چې کومه پارټي ده نو هغه یې پرېښودو ته نه یم تیار نو هغه واپس گرفتار شي او هغه جیل ته لاړ شي. نو د شاه محمود قریشي چې کوم کانفرنس و نو هغه هم پاتې شو ځکه چې هغه کله رها شو نو هغه واپس د جیل مخې ته ګاډي ته وخېجولی شو او واپس بوتللی شو. پرون یو بل ډېره زیاته اهم فیصله و ملګرو کوم چې په 90 ورځو کې الیکشن کېدلو او هغه موجوده حکومت ونه کړل نو د هغې کیس پرون فیصله وه خو هغه فیصله ونه شوه. نن به د هغې فیصله کېږي خو پرون چې څنګه پاتې شوه کیدی شي چې نن هم داسې پاتې شي. د الیکشن کمیشن چې کوم وکیل و ملګرو نو هغه ډېر زیات اهم دلایل د چا مخې ته کېښودل د چیف جسٹس مخې ته. آپ نے دلائل میں بڑے اچھے نکات اٹھائے ہیں. چیف جسٹس کا وکیل الیکشن کمیشن سے مکالمہ. آئین نے آرٹیکل 184 3 میں اپیل کا حق نہیں دیا. چیف جسٹس او چې دا ته کومې خبرې کې نو په آئین کې دا خبره نشته دی. آرټیکل چې کوم 184 دی نو په هغې کې دا خبره نشته چې ته به ما ته دلایل مخې تک دی. په آئین کې هم دقه دي چېرې ته به په 90 ورځو کې الیکشن کې خو خبره به نه جوړه شوي ملګرو. نو نن فیصله ده نو دا ډېره زیاته اهم ده چې دا فیصله مخې ته راشي چې آیا څه کیږي. دلته یو طرف ته آئین دی یو طرف ته موجوده حکومت زور دی. دلته که آئین ماتیږي نو موجوده حکومت به خپل زور ښکاره کوي. بیا په دې ملک کې د آئین څه اهمیت نشته. چېرې دلته آئین جوړ شوی دی دلته دا ملک په یو قانون باندې چلیږي نو که چېرې دا فیصله نه راځي او دقه شانتې راکاږي نو د دې مطلب دا ملګرو دلته چې د چا زور وي نو د هغه شور وي. د اسد قیصر حوالې سره ډېر ملګري میسیجونه کوي چې کوم سابقه سپیکر دی چې آیا نوید به سابقه سپیکر اسد قیصر صاحب نو هغه پارټي پرېږدي او که نه. نو پرون هغه چې کومه انټرویو وه نو هغې کې دا خبره مخې ته راوړه چېرې زما داسې څه خاص اراده نشته دی چې زه د پی ټي آی پارټي پرېږدم خو پته یې لګي نه. نو د اوسه پورې خو دا ویلی کېږي ملګرو چې کوم ماهرین دي نو هغه وایي چې دا خو لا 30-32 کسان دي زیات چې کوم کسان دي نو هغه به د پی ټي آی چې کومه پارټي ده نو هغه به پرېږدي. خو چې کوم سینیر کسان دي نو د هغوی د پارټۍ د پرېښودو سره کم از کم انسان زړه ته لږ دوک رسي. نور خو عمران خان دا وایي چېرې زه یوازې هم شمه نو زه به د دې ملک دپاره چې کوم تحریک دی نو هغه به چلوم. کوم عوام چې زما سره راسره دي کم کارکنان چې زما سره راسره دي نو زما پاور هم هغه دی. ځکه که د پی ټي آی د سیډ نه عمران خان بل چاله ټیکټ ورکړي نو دا ویلی کېږي چې یاره 70% چې کومه عمران خان پارټي ده نو هغه مقبول ترین پارټي ده د پاکستان. نو 70% چې ده ملګرو نو هغه په چا باندې ده هغه په دې عوامو باندې ده. هغه نه په ایم پی اے ده او نه په ایم این اے ده. بیا د ایم پی اے او د ایم این اے چې کوم کردار دی نو د هغې نه هم ډېر زیات خلک چې کوم عوام دي د هغې حلقې نو هغه د ډېر زیات خفه دي. نو هغوی هم غواړي کوم عوام چې دي چې دا یو وخت دی چې کوم کسان دي چې هغه د خپلې پارټۍ سره غداره دي نو چې هغوی مخې ته راشي او موږ له هم دقه ایم پی اے او ایم این اے نه دي پکار. عمران خان له پکار دي چې د یو نوي ټیم سره میدان ته راکوشي او هغه کسان مخې ته راولي چې هغه ایم پی اے او ایم این اے د ملک او د خپل کلي علاقې دپاره څه کردار ادا کړي. نو تاسو څه وایې څه کردار ادا کړي؟ نو تاسو څه وایئ ملګرو کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. عمران خان له چاله ټیکټ ورکول پکار دي داسې څوک دي آیا چې کم ینګ نوجوانان دي او هغوی سره تعلیم ډېر دی هغوی سره پوهه ډېره ده نو عمران خان له پکار دي چې هغې خلکو له ټیکټ ورکړي که نه خپله رایه لازمي شریک کړئ. دا و ملګرو د پرون ورځې چې کم اپډیټ دي نو هغه مې درسره شریک کړه. پرون زه لږ مصروف وم د دې وجې مې تاسو سره دغه اپډیټ نو شریک کړي. نو ویډیو له ټولو ملګرو سره شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي او مسلمان دی وي. الله پامان.